بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله على النبي الأمي. يمون دوستونه الله پاک تا اتو سے حاضری قبیله کی خدای پاک تا د میژه حاضری قبیله کی. نن د دغه مجلس مقصد دا دی چې الله پاک ته میشتوس د حرام نه بچ کی، چې میشتوس په حرام شه مبتلا نشي. نو ادغه د پورا د دوی مسلې انتخاب شوی دی. یا مسله د کمیشن متعلق تو او یا مسله د فوټپات متعلق تو. ای کمیشن متعلق مسله دا دو چې ډیر وړه داس وشي چې یو سړی یا چار وکي او اده مخامخ سړی ته وایي چې موته کمیشن روکا، موته حق روکا، موته ریپیر روکا. او ډیر وړه داس وشي چې یو سړی بل سړی ته چار وکي او آپ خبر هنه کی او دای دل کمیشن جنې کاټ کی. نو ادغه متعلق یا اصولی خبره فقها لیکلی دو چې اول وخت روشي یو مشتوستا مخشه مسله بونده پیدل ان شاء الله ارسون شي. یمون دوستونه اجرت کمیشن دوا قسمه خلکو خسته شي. یو خو کمیشن مطالبه اسړی کولای شي چې اپ کمیشن شه معروف مشهور وي، یعنی اپ مارکیټ شه په معاشرات شه په چار کولې بونده په مفت بونده چار نه کوي، هغه خپل مزدوري غوړي اپ دغه بونده مشهور وي. دغه داس مثال دی لکه یو مزدور دی اپ مزدورا بونده مشهور دی، یو مصری دی اپ مصری توبک شه مشهور دی. نو چاوته خبره دو چې ترڅو پورا اول وضاحت و نشي چې دا چارج یا د تو د پورا پلا یا کاوه یا فی سبیل الله کاوه، نو عموما ټول چارې په اجرت سره کوي. نو داسې سړی په چار کول نه بعد اتنا حق غوښته شي. او دا غارنګي یو کمیشن ایجنټ دی چې آپ مارکیټ شه نوستای اګي دفتر دی، فرض کا مثلا پراپرټي ډیلر دی. نو هغه کبیاتو ته ویلی وی کنه ویلی د خپل مشهورتي دی وجنه د معروفولي دی وجنه چې کله دای تو ته چار وکي نو دای تو ته ویل شي چې متخپل کمیشن روکا، متخپل حق روکا. یمون دوستنه بیا خدا په ذهن شي چې مشتوسوي. او بل بیا اهم خبره دادو چې کمیشن صرف د اوی سړی نه وخسته شي چې کوم سړی ته تو چار کړی وي، کوم سړی ته چې تو چار نوی کړی دی اوی نه خپل په خپل کمیشن نشه کټ کولای. کدی اوی نه دغه سه کمیشن کاټ کو نو دا د تو د پورا ناجایز دی، یو حرام پیسہ اتو جبتا لوړلا. البته ځنې شي نه داستی چې رول داس جوړ شوی دی چې د فریقین نه یعنی د دوه طرف نه کمیشن کټ کوي. نو چونکه د رول دی وجنه هغه مشهور معروف دي، نو بیا د دوه نه کټ کوي شي. ځکه چې یو شی مارکیټ ته ورسیږي او دای مارکیټي حیثیت وخلی، یا هغه بیا د وضاحت کولې، د تصریح کولې، د بیان کولې ضرورت نه وي. دا زوی ته رسیدلی وي چې د هغه سړی کمیدو چې د هغه نه خبر نه دی، ټول مارکیټ ځنه خبر دی. نو بیا د کمیدو. نو بیا نقطه چې د مشتوس په ذهن شي دا وي چې کمیشن صرف د هغه سړی نه وخسته شي چې چاته د چار کړی وي، یعنی د هغه فریق نه چې چاته تو چار کړی وي، یا د سودو ورته کړی وي یا د ورته خرڅه کړی وي. او البته کچیره رول د دوی سره طرف نه و نو بیا پوي چې د دوی سره طرف نه هو خسته شي. د کمیجه معلومات تر حد پورا دا دو چې د پراپرټي ولا د خرڅولې ولنه هو خلی خپل پرسنټیج دی او د وخستلې ولنه هو خلی خپل پرسنټیج دی. نو لہذا دا بیا ټیک دی. یمون دوستونه دا خو یاد وی اصولي خبرې شوي. وس پتا پورې یا خبره دو چې ډیر وړه داس وشي چې یو د کندور ته یو سړی روشي د کندور نه سامان دو خلی او سامان د سره نه وي، سامان دای د بل نر خلی ویس بل نه چرخلی. یو خو سیده ساده طریقه دادو چې فرض کا د بل نه په 200 دی او په 200 ورته روخص مخشه ګټه په 200 ویر کو. دا بالکل سیده ساده طریقه دو او تعاونی هدا ګاک سره وکړي د تصوب هم ملاویږي او دا ټیک خبره دو، دا ته شرعاً ناجایز نه دو.
خو ډیر خلک داس کوي مشکلات دغه نه پیدا کیږي چې د 200 شاید هغه جونه روخلی په 200 روپۍ باندې او بیا اله ته چې وروړي بیا یې په 215 یا په 220 باندې خرڅ کی او د خپل ځون ته خرڅه لوندې کی کاټي کی او غاک ته دغه شي پاته نه وي امون دوستونه دغه د پورا بهتر یو صورت دادای چې ته د حرم نه جون باج کې چې کله ته د بلدی کاندونه د شاعر خله نو ته پیسې در سره یوسه د هغې د کاندور نه یې ځون ته وکړه چې کله ځون ته وکړې بیا چې ته خپل د کونه ته روړې غاښ ته ویر کې بیا په خپل شي باندې ته منافع واخیستلی شي نو لهذا 15-20 روپۍ ته بیا ځون ته د موقع مناسبو چې زیاتای ظلم نه وي نو آتش ولای شي بیا د تو د پوره جایز دی خو دا ناجایز دی چې ته غاښ په خبر نه کې او ته یې از خود دولته کټینګ وکې او دا کټینګ ها داسې وکې چې د غاښ نه وکې کچیرې د داسې وکړه چې ولته د هغې سړي ته وویل هغې د کاندور نه د غاښ نه د بیا نه کړه کټ هغې وله نه د کاټ کړې او هغې ته د اول ویلي وي چې زه چې کله د تونه شاعر غوړه مو لږ د ډېره پرسنټیج وي نو اصل قیمت نه آی دای لږ ټیټ شي دا خو ټیک خبره دی ځکه چې غاښ سره خیانت نه وشو دته خو په اصل قیمت ملاو شو او تو چې د بل د کندور نه روخستلې ته د خو په خبره هي اول نم چې سره کړی هدو نو دولته نه دوکا وشو نه فراډ وشو او دولته حق ته حق ورسېدو دا صورت جایز دی په دغه شی به څه قباحت نشته خو دا خپل کټینګ ورکول چې غاښ په صحیح نه وي دا بیا نه جایز دی موږ دوستونه دا مسله ځکه احمدو چې ډیر خلک داس کوي چې په د کندور اعتبار وکي ورته وایي چې دا شای خو د مترسخ کړی وای وټه وټه ساودو کیږي ورته وایي چې دا سود کړی وای مخشه هغه خپل کاروباري وي هغه په کمیشن باندې مشهور نه وي هغه کمیشن ته نوس نه وي خپل کاروباري نه کوي فرض کا تو یو کاستای کباړ دی کونی دی تور ته او چې متا ګاډر پچار دی متا ټیارن پچار دی یا اوی سره نه وي آی چې د بل نه اوخلی تو ته بیا تو ته خپل یو کټینګ دیر کې ځون ته یو خپل غا کاټ کی نو دا د پورا حلول نه دی دا ناجایز دی دا ټیک صورت نه دی موږ دوستونه بیا خبره دادو بل یو اهم شای چې دی چې هغه وضاحت ضروری دی اده حرم ذریعہ ګرځي دادو چې ډیر کسون داسې کوي چې په فوټپات باندې یا د سړکو چې کې حسابي په وی باندې کاروبار کوي موږ دوستونه په فوټپات باندې په لیارې باندې په اجتماعي کې چې کې مغادای په دغه باندې کاروبار کول دا موږ دوستونه د قانون خلاف ورزي دي او د خلک د پوره مشکلات دي چې کله قانوني د اجازه نه وي خلک ته مشکلات وي دا جایز نه دي دا ټیک نه دي دا کاروبار ټیک نه دی سړی دا نه کوي او تر داره پوره چې علمونه فقها لیکلي دي چې و خستین کې خلک ته ها دغه سړی نه سودو نه کوي ځکه چې کدی سړی نه سره د سودو وکړه نو د دې د په ګناه شي تو د سره تعاون وکړه تر داره پوره کتابی لیکلي دي او په دانه بیا مزید هم خبره دادو چې ډیر د کندورون داستی چې عادي دی کو نه تر مخ چې کوم فرنٹ ځای مخ په کریا ور کوي یمون دوستونه کیم دی کندور چې د کو نه فرنٹ مخ شدای په کریا ور کوي کچيره افرانټ د دې کو نه حسابه فرض کا د خپل دی کو نقش چې کله دی کون جوړو 3 فوټ 4 فوټ 5 فوټ فرنٹ پریاش خو ټیک دی په ویشه خو هیڅ غانشته دی خو کچيره د سرکار حسابي یا عوام حق وي د سړک حسابي د فوټپات حسابي دای په باندې ور کوي نو دا اجرت دا کریا چې دای وخلی دا د دې پورا حرام مدو دا په بلنه سخته ځکه چې ابل په فوټپات باندې چې خپل شي خرڅوي ی اوی د پورا د کړل خو نه جایز دي خو منافع حلول دو بیا دا یو دو دوی سړی دا منافع حرام مدو دا یو عبارت دی صرف د علما دی پورا پیش خدمت دی علامه شمیر مولا فرمی لا تصح اجاره ما لا يملك المؤجر منافعه نو چې د کیم شي منافع ته مالک نه یې اوی اجره دی ته پورا ټیک نه دی بلکې دا یو قسم غصبانه فعل دی اجتماعي چې تو غصب کوم او په وی بوندې دی تو مخشي کریا حاصل کړله او دا د پورا د چې کیم د غصب د الکسب من الغصب حرام نو چې کیم کسب د غصب په ذریعہ سره وي دا حرام وي او دا خبيث وي دغه فقها فرمایي چې دا شی خبث دی
نو ایمونو دوستونه دغه مسلې وضاحت یې ځکه وشو چې داسې علما رابطه کړي دو، داسې علما نه موږ خبر شوي چې هغې کاروبار دی او د نیکه خلک نه خبر شوي، د دیندارې خلک نه خبر شوي، هغې د دغې ته سوچ نه وي چې مو مخکې فرنټ په کرایه ورکړی دی، دا فرنټ د مو ملک دی که د مو ملک نه دی. الله پاک ته موږ ته عمل کول پر نصیب کړي.